الله الرحمن الرحیم. نن به موږ سیکنډ لیکچر کوو امپارټنس ټو نو، یعنی مطلب څومره چې روان سلایډ دي دا ټول په دې باندې ډیفینډ دي چې دا سلایډز تاسو ته یاد نو باقي ټول به تاسو بیا پوهیږئ. اولنی دی پروترمبین زموږ سره سره نو اصل کې کوم وګورو پروترمبین چې دا زموږ سره پروډوس کیږي د لیور نه، او دا پروترمبین چې دا زموږ سره کوم دا بلډ پلازما دا زموږ سره په دې کې موجود دي. کله چې زموږ سره کاګولیشن کیږي یعنی په وځي کې بلډ کلاټینګ جوړیږي نو په هغه ځای کې زموږ سره څه کیږي، اول پروترمبین راشي او دغه پروترمبین چې راشي نو هغه زموږ سره یو انزیم دی پروترمبینیز وته مونږ هغه پروترمبینیز انزیم په هیلپ سره دی څه کی کنورټ کی ترمبین ته. چې کله دی هغه ترمبین ته کنورټ شي دا ترمبین د پروترمبین سره اکټیو فارم دی او د ته مونږه پکټر 2 وایو. اوس زموږ سره په دې کې دوه پکټرز دی، یو پکټر 1 دی یو پکټر 2 دی. نو یاد ساتئ چې پکټر 1 هغه دی چې کله زموږ سره پیبرینوجین چې دی هغه راشي پیبرین ته، او مطلب پیبرینوجین چې دی هغه کنورټ شي پیبرین ته، نه ته مونږه پکټر 1 وایو. پکټر 2 هغه دی چې زموږ سره کم پروترمبین چې دی هغه زموږ سره کنورټ شي ترمبین ته، نه ته مونږه پکټر 2 وایو. او د دې نه علاوه کومګه وګورو نو په دې طریقه باندې سکه خپل غ فنکشن چې دی هغه به دی سٹارټ کوي په دې ذریعہ باندې کله چې زموږ سره کاګولیشن کیږي. اوس دا چې زموږ سره کله دا پیبرینوجین چې دی کنورټ کیږي پیبرین ته او دا پروترمبین چې دی کنورټ کیږي ترمبین ته، دا چا په ذریعہ باندې کیږي، دا سب فیکټرز دي داغه په ذریعہ کیږي. نو په هغه فیکټرز کې کم زموږ سره چې دی 30 فیکټرز دي، د 1 نو واخله د 30 پورې فیکټرز دي، خو په هغه کې زموږ سره چې کم ډیر زیات اکټیو دي او ډیر زیات پرفارمنس داغه سیوا دي هایلی دغه دی، هغه زموږ سره فیکټر 10 دی. زموږ سره دغه فیکټر 10 چې دی زموږ سره چل شي چې د زموږ سره کله فیکټر 10 چې د زموږ سره اکټیویټ شو، یعنی مطلب د خپل اکټیویټي شروع کینو بیا زموږ سره کېږي دغه فیکټر 10 چې د سیل د ته مونږه اصل کې د مونږ له انزیم راکې چې مونږه غیته پروترمبینیز ورته مونږ وایي. سیل دغه فیکټر 10 ته مونږه پروترمبینیز مو نو کپم سیکوس کې پرس کې راشي چې فیکټر 10 چې دا اساس د ته مونږه پروترمبینیز ورته هم وایي، ځکه چې د پر رزلټ کې چې کله دا فیکټر 10 راشي نو الته زموږ سره کم دغه چې د پروترمبینیز انهبیټر یو انزیم د زموږ سره پروترمبینیز ورته مونږ وایي، د هغه الته کې هغه اکټیویټ کوي. او چې کله دی هغه اکټیویټ کین دغه پر رزلټ کې بیا زموږ سره څه کیږي چې کم څومره فیکټرز دي، یعنی مطلب لکه فیکټر 1 دی فیکټر 2 3 4 5 6 7 8 9 دي تقریبا د 30 پورې دي، دا ټول سره دا د څه کوي یو بل سره په یو بل باندې اکټینګ کوي او په اخر کې دا غیر کم اکشن چې دی 30 وانه کم فیکټر چې دی دا غیر اکشن په چا باندې هم په دغه فیکټر 10 باندې، نو په دې وجه باندې موږ زیات تر دا وایو چې فیکټر 10 چې دا زموږ سره دا موست اکټیو دی. نو د څه چلو شي دا نور فیکټر په وجه باندې دا فیکټر 10 چې دی هغه زموږ سره اکټیویټ شي. چې کله زموږ سره اکټیویټ شي نو په دې کې زموږ سره څه کیږي، ا دې فیکټر 10 چې کله اکټیویټ شي د فیکټر 10 په ذریعہ زموږ سره پروترمبینیز چې کوم دی هغه زموږ سره اکټیویټ شي، او چې کله هغه زموږ سره اکټیویټ شي نو دې کنورټ کی چرته ترمبین ته، چې کله دې ترمبین ته کنورټ شي نو زموږ سره څه کیږي بیا هغه ترمبین چې کوم دی هغه څه کوي دغه کم د چاغه چې دی دا پیبرینوجین چې زموږ سره هغه پیبرینوجین باندې اکټینګ وکړي، چې کله په پیبرینوجین باندې اکټینګ وکړي نو هغه بیا دې کنورټ کی دا پیبرینوجین پیبرین ته، چې کله پیبرینوجین چې دا کنورټ شي پیبرین ته نو دا غي په رزلټ کې زموږ سره یو میس جوړ شي، لکه په کم ځای کې یا په کم ایریا کې چې زموږ سره انجز راغل لکه نه په هغه ځای کې دا پروسس کیږي. نو دغه پیبرینوجین پیبرین ته کنورټ شو دی لاړ شي چې په کم ځای کې کټ شوی کم ځای شلیدل دی په هغه ځای باندې یو جال شانتي کې جوړ کړي، څنګه چې موږ د وسپنې جال یادو موږ په لینټر چې موږ جال کوو دا هم دې د پاره کوو چې سیمټ موږ کله پرس کې پاغه واچو ناغه دی وسپنې پورې ون خلین دغه شان دا پیبرین چې دی یو ځای بل ځای یو نری جال جوړ کړي پاغه من چې کله هغه بیا د پلیټلیټس اول ته کیلشیم زوم موجود دي، چې کله دا پلیټلیټس او د پلیټلیټس چې کم دي هغه اګریګیټ شي زموږ سره دغه بلډ د کلاټ چې کمزې کې جوړول واړي پاغه کې اګریګیټ شي نو سره دغه کې کیلشیم زوم دي زموږ سره دغه پیبرین چې دی هغه راشي او پاغه کې زموږ سره چول شي یو مش جوړ کی، چې کله مش جوړ کړي دا غي پر رزلټ کې هغه ایریا چې کم دغه زموږ سره دغه شي کور شي او بیا چې دی یو بلډ کلاټ چې دی هغه زموږ سره جوړ شي. د دې نه علاوه کوم غو دا پروترمبین چې کم دی د دې پروترمبین چې کم دی اصل کې دی پروترمبین چې دی کله کنورټ شي زموږ سره ترمبین ته نو په دې کې زموږ سره څه کیږي دته د کلاټینګ فیکټر ضرورت، یعنی مطلب د خبرې داري چې په کمزې کې زموږ سره یو ځای ان شي نو هغه ځکه به زموږ سره څه کیږي یو کلاټ به جوړیږي، چې کله کلاټ جوړیږي دا غیر لپاره امپورټنت دا چې زموږ سره چل شي کم دا پروترمبین چې دی کنورټ شي ترمبین ته، نو چې کله دا پروترمبین کنورټ کیږي ترمبین ته نو دغه ځکه کې د پکار چې کلاټینګ فیکټر چې دی هغه موجود دي، چې دا کلاټینګ فیکټر موجود ول د لپاره نیډ دي نو دا بوشي کدا ضروري نه ول دا بیا نه کیږي.
نو دغه چې کله دا کم پروترمبین چې ترمبین ته کنورټ کیږي په دغه کې چې کم دا پکټر زموږ سره راځي لکه موږ چې کم پروترمبینیز وته مونږ وایي دا پروترمبینیز چې کم دی یا وته مونږه پکټر 10 وایي نو په ام سی کیوز کې دا راځي چې مطلب پکټر 10 شو یا پروترمبینیز دا سکار کوي او دا سدي یا دا سیم دی نو یس او دا سیم دی نو دا پکټر 10 شو او یا چې د پروترمبینیز دا دواړه سیم دی ور دي فنکشن ما تاسو ته وی چې د سکار کوي صحیح ده د فنکشن در چې د پروترمبین کنورټ کوي چې ترمبین ته بیا هغه ترمبین چې هغه زیپا پیپرینوجین پسې پیپرینوجین اکټیویټ کی پیپرینوجین چې دی هغه زموږ سره بیا چې دی کنورټ کیږي پیپرین ته او چې کله هغه پیپرین ته کنورټ شي هغه بیا یو مش چې دی هغه جوړو بیا هغه زموږ سره کلاټ کیږي اوس کوم وګورو نو دویم دا چې ورکړی چې ترمبین اوس دی چې مطلب فنکشن اف ترمبین نو د ترمبین فنکشن صحیح نو اصل کې کوم وګورو دا ترمبین چې لازم سره یو انزایم دی زموږ سره کله چې زموږ سره د بلډ کاګولیشنز کیږي یعنی مطلب د بلډ کلاټینګ کیږي نو په هغه ځګي کې چې دی دا ترمبین موجود دی او دا بیا په کومه طریقه باندې کار کوي د دې ورک اکټیویټي دا چې کله دا ترمبین زموږ سره د پکټر 10 یا د پروترمبینیز انزایم په وجه باندې هغه زموږ سره کنورټ شي ترمبین ته نو دغه ترمبین بیا ولګي دی اکټیویټ کی پیبرینوجین او دغه پیبرینوجین چې دی بیا کنورټ شي خپل اکټیو فارم ته پیبرین ته او چې کله دی هغه ته کنورټ شي نو بیا په هغه ځکه زموږ سره پروتمبین اکټیویټرز ورته مونږ وای هغه زموږ سره موجود دي چې په کوم ځکه کې مونږ کاګولیشنز کول غواړو دغه کم اکټیویټرز چې کوم دي زموږ سره پروتمبین اکټیویټرز هغه ځکه دغه ریسپټرز دي نو زموږ سره د پروتمبین اکټیویټرز چې دا زموږ سره سړي نو کوم وګورو دا زموږ سره چې څومره کاګولیشنز فیکټر دي کنه دا ټول چې کله زموږ سره یو کمپلیکس چې دی هغه جوړ کړي مطلب په کم ځای کې چې اکشن کول غواړي سیده لکه مطلب ما تاسو ته چې د 1 نوال د 30 پورې زموږ سره سدي فیکټرز دي زموږ سره نو دغه ټول فیکټرز چې کم دي زموږ سره څوک دغه کې اکټیویټ کوي دا زموږ سره پروتمبین اکټیویټرز دی یعنی هغه ریسپټر دی چې د دې په ریزلټ کې زموږ سره دا ټول اکټیویټ کې لکه د 1 نواله د 30 په دا ټول اکټیویټ کې خو په دې کې دا ټول چې کله اکټیویټ شي په دې کې ایکسپټ د یو کم علاوه کم فیکټر 10 چې دی دغه ټول راشي په دغه فیکټر 10 باندې بیا سو کې اکشن وکړي چې کله په فیکټر 10 چې په هغه باندې اکټینګ وکړي دغه فیکټر 10 چې کم دی د اکټیویټ شي چې کله دا فیکټر 10 زموږ سره اکټیویټ شي نو د هغې نه بعد بیا زموږ سره څه کېږي کم زموږ سره چې دا ترمبین و زموږ سره چې کم دا پروترمبین و دی خو الډي زموږ سره دا پروترمبین چې دی کنورټ شي او ترمبین ته کم دی په دغه شکل کې دی کنورټ شي او بیا د هغې نه بعد زموږ سره څه کېږي څنګه چې ما وایي چې پیبرینوجین دی زموږ سره هغه پیبرینوجین چې کم دی هغه زموږ سره یو میجر کاګولیشن فیکټر دی را سره او دې ته موږ څه فیکټر 1 ورته وایو ګوره په ام سی کیوز کې راځي چې فیکټر 1 څوک دی هغه پیبرینوجین دی پیبرین او فیکټر 2 چې هغه زموږ سره پروترمبین یعنی ترمبین دی او پروترمبینیز انزایم چې کم دی چې کم پروترمبینیز اکټیویټر دی هغه زموږ سره دی فیکټر 3 دی نو مین د دې دریو دغه شي دغه ډیر زیات کاری پدې کې اوس کوم وګورو دوی لیکل چې انټي ترمبین چې کوم دی دوی چې انټي ترمبین از ا سمال پروتین مالیکول دیٹ انیکټیویټس د سیورل انزایم اف د کاګولیشن سیستم یعنی مطلب فیکټر 2A دا خبره کوي چې زموږ سره چې اوس کم دی دا انټي پروترمبین چې کوم دی دا انټي پروترمبین چې کوم دا زموږ سره اصل کوم وګورو قدرتي تور چې زموږ سره په دې باډي کې چې دی موجود دي دا زموږ سره دی یعنی مطلب یو سمال پروتین دی او چې کله زموږ سره دا کم کاګولیشن کیږي چې کم د کاګولیشن دا سیستمز دی په دې کې مختلف قسم انزایم دي زموږ سره چې د هغې په ذریعه باندې دی څه کوي دا کاګولیشن چې کم دی هغه څه کوي یعنی مطلب سټاپ کوي د دې دا کار دی مطلب هغه چې دی هغه اکټیویټي چې دی هغه ول سټاپ کوي دا خبرې چې دی یاد ساتي او په هغې کې زموږ سره فیکټر 2A چې کم دی د هغې په ریزلټ کپرس کې ان کیس موږ سره ډرګز یا سور کو د انټي ترمبین دی ته کپرس کې دا ځکه ډسکشن په دې کې ذکر راغی چې انټي ترمبین هغه دی یو ترمبین جوړ شوی دی مطلب دغه د ترمبین په وجه باندې بیا پیبرینوجین جوړ شو هغه ترمبین جوړ کو په هغه کې کلاټ جوړ کو اوس یو کلاټ جوړ شوی دی مطلب موږ ته نیټ دی نارملی خو ټیک دا خو ټیک دی خو کپرس کې اب نارملی ترمبین جوړیږي چې په ډیپ وین ترمبوسس وشي یا موږ چې ته هیپ یا سپاین سرجری یعنی کو په هغه ټیم کې وشي یا زموږ سره هارت پرابلم دی په هغه کې په آرټری کې ترمبین زموږ سره جوړ شي نو بیا موږ د هغې لپاره ډرګ ورکو هغې ته موږ انټي ترمبین ډرګز وایو دا انټي ترمبین دا کار کوي چې دا زموږ سره یو سمال پروتین کم مالیکول چې دی د هغې کار څه هغه به اکټیویټ کوو فیکټر 2 به اکټیویټ کوو چې پهله فیکټر 2 چې دی هغې باندې به اکټینګ وکړو نو هغې به اکټیویټ کوو فیکټر 2A چې کله به فیکټر 2A اکټیویټ شو د هغې په ریزلټ کې به زموږ سره څه کېدو دا پروترمبین چې کم دی هغه به هم اکټیویټ کېدل نو زموږ سره به فردر نور چې دی کلاټینګ فیکټرز به مضبوطېدل نو دا انټي ترمبین چې کله موږ ورکو د چلو کې دی لاړ چې په هغه فیکټر 2A چې کم دی په هغې باندې افیکټ وکړي او د هغې هغه اکټیویټي چې دا هغه کمه کړي چې کله هغه کمه کړي نو په دغه طریقه باندې څه کوي کاګولیشن سټاپ کړي دا خبره چې دی دا یاد ساتئ د دې نه علاوه که موږ وګورو اوس یعنې مطلب خاص کر که موږ وګورو
دا 2A فیکټر چې کوم دی دې ته مونږه ترمبین چې دی د څه لکه دا ترمبین چې دی د ان اکټیو کوي زموږ سره مطلب د فیکټر 2A کار هم دا دی څنګه چې په دې سلایډز کې مونږ وی چې فیکټر 2A چې دی د فیکټر 2A کار دا چې دا کوم دا ترمبین زموږ سره جوړ شوی دی کوم ځکه زموږ دا بلډ کلاټ جوړ شوی دی د څه کوي دی هغه ځکه کې ان اکټیویشن کوي مطلب هغه څه کوي ان اکټیو کوي او نارملی کوم مونږ وردا څه کېږي اکټیویټ کیږي خو کپرس کې ان کیس اب نارمل زموږ سره چې دا فیکټر 2A چې دا اکټیویټ کیږي نو بیا به څه کوي زموږ سره بالته ترمبین چې دی جوړیږي نو دا هغه د ختمیدو لپاره بیا موږ څه کوو دغه انټي ترمبین چې دا کوم دی لاړ چې په هغه فیکټر 2A باندې اکټ وکړي او چې هغه فیکټر 2A چې دی هغه بلاک شي نو زموږ سره په ریزلټ کې ترمبین چې کوم دی هغه به نه جوړیږي چې ترمبین نه جوړیږي الته به زموږ سره پیبرینوجین نه اکټیویټ کیږي چې کله پیبرینوجین نه اکټیویټ کیږي نو زموږ سره به پیبرین نه اکټیویټ کیږي چې کله پیبرین نه اکټیویټ کیږي نو هغه به هغه میشه جالشن نه جوړي چې کله هغه نه جوړي نو الته به زموږ سره د پلیټلیټس اګریګیشن نه کیږي الته به کیلشیم نه راځي نو هغه ځکه به زموږ سره کم ترمبین چې دی کم کلاټ چې دی هغه بیا زموږ سره نه جوړیږي stages of blood clotting اوس کوم وګور چې زموږ سره کم د blood stages چې د clotting یعنی مطلب یو blood چې دی هغه زموږ سره جام کیږي یو blood چې دی په هغه کې زموږ سره یو چم جوړیږي دا هغه زموږ سره 100 stages دي نو هغه زموږ سره 3 stages دي نو په MCQs کې دا راځي چې مطلب د blood clotting stages څو دي نو هغه زموږ سره 3 stages دي که جنرally مونږ وګورو اولنی سټیج سره زموږ سره چې پای کې فارمیشن اف د پروترمبین اکټیویټرز کوم وګورو په اولنی کې زموږ سره څه کیږي پر چارت کې دا خبره کوي ګوره دی چې مطلب پاولنی کې کوم وګورو زموږ سره سړي چې کم دا سلاید شي په دې کوي چې فارمیشن اف د پروترمبین اکټیویټرز پاولنی سټیج کې دا کیږي چې کوم زموږ سره پروترمبینز دي داغه اکټیویشنز کیږي یعنی مطلب څنګه چې ما تاسو ته خبرو کو چې زموږ سره پروترمبین دی پروترمبین چې دی هغه زموږ سره کنورټ کیږي چې ترمبین ته دا پروترمبین چې کله زموږ سره کنورټ کیږي ترمبین ته په دې منځ کې زموږ سره فیکټرز دي چې هغه زموږ سره کیږي په دې کې انوالوز دي نو ولنی پروسس خو زموږ سره دا شو دویم چې کوم دی کنورژن اف د پروترمبین انټو د ترمبین بل دا خبره کوي چې اولنی خدای چې په پست کې زموږ سره شو د ترمبین کم اکټیویټرز چې دی هغه جوړ شو لکه پروترمبین چې زموږ سره جوړیږي دا غي سپیسیفیک اکټیویټرز دي هغه به اکټیویټ کیږي نو هغه به پروترمبین جوړیږي نو پست فارمیشن دا غي وشو په سیکنډ کې بس کې کنورژن بکیږي د پروترمبین انټو ترمبین یعنی مطلب په سیکنډ کې بس چل کېږي ترمبین جوړ شوی دی خو هغه ترمبین چې دی هغه زموږ سره کنورټ کیږي چاته پروترمبین چې دی هغه کنورټ کیږي ترمبین ته یعنی مطلب پروتینیز کم انزایم چې دی هغه به اوس اکټیویټ کیږي په سیکنډ کې او په تړ کې چې کم دین زموږ سره بس کې کنورژن بکیږي د پیبرینوجین انټو د پیبرین یعنی مطلب په سیکنډ کې زموږ سره پروترمبین چې دی ترمبین ته کنورټ شو چې کله ترمبین ته کنورټ شو د ترمبین کار دار چې دی به اوس اکټینګ کوي په چا باندې په پیبرینوجین باندې او پیبرینوجین باندې چې کله دی اکټینګ وکړي هغه به کنورټ شي زموږ سره اکټیو پمپ پیبرین ته بیا به زموږ سره میس جوړېدون دا زموږ سره یو 3 سټیجز دي د بلډ کلټ داغه نه بعد بیا زموږ سره کیږي کم ځکه چې انجری راغلی د پاغه ځکه کې پلیټلیټس اګریګیټ شي راشي پلیټلیټس راشي خواته سره کیلشیمز دي هغه هم راشي او سجلو کې کم دی دغه چې د پیبرینوجین چې کم د پیبرین کم تار جال جوړ کړي په دې باندې د قټول او خوېږي نو هغه څه کې اډک چې کله هغه ډک کې نو هغه زی پول کور شي دا دی هغه اکټیویټی ده اوس کوم وګورو دی چې مطلب پیبرینوجین چې بلډ کلاټینګ فیکټرز خو کیږي په 3 سټیجز باندې خو دی اوس چې دا چې کیږي دا زموږ سره 3 سټیجز کم دي په هغه کې زموږ سره یو چې د انټرنسیک پاتوي د بل زموږ سره ایکسټرنسیک پاتوي نو په MCQs کې دا مرادي چې ایکسټرنسیک پاتوي او انټرنسیک پاتوي ستوي او یا زموږ سره د پروترمبین اکټیویټرز چې دي دا هغه ستوي صحیح ده نو کپرالنی کې مونږ وګورو په چارت کې ګور دا خبره کوي چې زموږ سره چې کم دا بلډ دی په بلډ کې چې کله زموږ سره کاګولیشنز کیږي مطلب په بلډ کې په وینه کې چې کله زموږ سره کلاټ جوړیږي هغه په دوه طریقو باندې کیږي یو ته مونږه انټرنسیک پاتوي وایو بل ته مونږه ایکسټرنسیک پاتوي نو په MCQs کې دا راځي چې مطلب بلډ کې کاګولیشن په 100 ټایپس کیږي په 2 باندې کیږي یو په انټرنسیک پاتوي باندې کیږي یو په ایکسټرنسیک پاتوي باندې کیږي اوس کوم وګور دا انټرنسیک کلاټینګ چې کله کیږي پاتوي دا څه ته دا په کم ځکه کیږي نو ګوره مونږ نارملی وګور چې کله زموږ سره آرټریز دي یا زموږ سره نور کم ویسلز دي یا زموږ سره چې کم وینز دي په هغه کې چې کله زموږ سره یو ترمبس جوړیږي د تمون سره تمونګه انټرنسیک پاتوي وي او کله چې زموږ سره بهر جوړیږي مطلب کلاټینګ جوړیږي مطلب په باډي کې په ټیشوز کې شو یا کم مسلز چې دي په هغه کې زموږ سره کم ټیشوز چې دي په هغه ټیشوز کې چرته انجریز راشي او په ټیشوز کې بیا زموږ سره سکیږي د بهر سره دغه جوړیږي کلاټ نو هغه ته مونږ سوې هغه ته مونږه ایکسټرنسیک وایو او انټرنسیک دا چې مطلب هغه په بلډ ویسلز کې په وینز کې څنګه چې موږ تاسو ته وی چې ډیپ وین ترومبوسس کیږي په لیګ کې ترومبوسس زموږ ډیپ وین کې ترومبوسس کیږي هارټس کم چې د اټریل فیبریلیشن شو په هغه کې زموږ سره کم د آرټریز چې په هغه کې زموږ سره کیږي دا ترومبس چې دا جوړیږي چې کله زموږ سره ګوره کله هم راغی چې مطلب انټرنسیک او ایکسټرنسیک کې څه ډیفرنس دی نو انټرنسیک به هغه چې به زموږ سره په وینز کې دنه چې کم کلاټ جوړیږي مینلی چې دا په وین کې کیږي په آرټریز کې چې کله کلاټ جوړیږي او هغه کې انجریز راشي بیا کلاټ جوړیږي دا څه هم د انټرنسیک او ایکسټرنسیک به هغه چې په زموږ سره په ټیشوز کې دا دوه خبرې یاد ساتئ
اوس مونږه راځو په دې کې مونږه دا خبره کوو چې زموږ سره چې کوم د اولنۍ که مونږ وګورو دا دې دا خبره کوي چې زموږ سره کوم فست سټیج چې کوم دی انټرنزیک کوم پاتوي چې ده په دې کې که مونږ وګورو نو زموږ سره څه کېږي اصل کې سب فیکټرز دي چې هغه زموږ سره په دې باندې چې دی هغه افیکټینګ کوي او دغه پروسس چې دی هغه فردر چې دی مور دغه کوي سیوا کوي. نو ګوره پر سټیج 1 کې دی دا خبره کوي چې انټرنزیک پاتوي دي. نو په انټرنزیک پاتوي کې که مونږ وګورو که ان کیس فرض کې زموږ سره انډوتیلیل سیلز دي په هغه کې سره ډیمیجز راغلي دي او د هغې کوم کلوجن چې دی هغه ایکسپوز شوي دي. صحیح ده، مطلب د هغې نه ایکسپوژر شوی دی پلیټلیټس ته او بیا فاسفولیپیډز دي که نه څنګه چې دا سټرکچر دی ورکړی. نو چې کله زموږ سره انډوتیلیلز کم دی په هغه کې زموږ سره ډیمیجز راغی، یعنې مطلب کم انډوتیلیل چې کم دی کم چې زموږ سره دا بلډ ویسلز د زموږ سره کم چې دا انډوتیلیلز لیر دی زموږ سره که په دې کې څه خرابي زموږ سره راشي نو په هغه ځای کې به زموږ څه کېږي کم دا پلیټلیټس چې د هغې ایکسپوجر به وشي. چې کله دا پلیټلیټس ایکسپوجر وشو نو د هغې نه مخکې به زموږ سره بیا څه کېږي کم فاسفولیپیډس چې دي بیا به د هغې نه بعد زموږ سره چې کم دا پروترمبین دی نو څه به کېږي فاسفولیپیډس دي بیا به زموږ سره څه کېږي پروترمبین چې کم دی هغه به ډایرکټلی چې دی په هغه ځای باندې به څه کوي ایکټینګ به کوي. چې کله دی په هغه ځای باندې ایکټینګ وکړي نو زموږ سره به دغه ځای کې صحیح پروترمبین اکټیویټرز چې کوم دی هغه به زموږ سره اکټیویټ شي. دا نارمل کوم پروسس چې دی په انټرنزیک کې دا کېږي. نو چې کله زموږ سره په بلډ ویسلز کې یا کوم انډوتیلیل لیرز دی په هغې کې څه خرابي راغله کوم دا پلیټلیټس چې هغه ایکسپوز شول نو د هغې په رزلټ کې به زموږ سره چې کوم دا فاسفولیپیډز دي د هغې سیکریشن به وشي. چې کله هغه وشي زموږ سره به هلته پروترمبین چې کوم دی هغه به اکټیویټ شي ډایرکټلی. چې کله هغه اکټیویټ شي خو په ډایرکټلی په کوم ځای کې چې په کوم ځای کې زموږ سره د دې ایکشن کول پکار دی په کوم ځای کې چې دا انجری راغلی نو په هغه ځای به پروترمبین اکټیویټرز اکټیو شي. چې کله هغه زموږ سره اکټیو شي نو په هغه ځای کې بیا که مونږ وګورو د هغې نه بعد زموږ سره څه دی کلیکرین ورته مونږ وایو ایچ ایم ډبلیو کاینوجینز ورته مونږ وایو لکه مطلب های مالیکولر ویټس چې کوم کاینوجینز دي هغه به زموږ سره چل شي هغه په حرکت کې راشي او هغه هم زموږ سره انزایمز دي. اوس که مونږ وګورو د دې کار زموږ سره د دې کایلیکین کم کاینوجینز دی دا کار دی زموږ سره د انزایم چې کله زموږ سره کاګولیشنز کیږي د کاګولیشن په وخت کې چې څومره زموږ سره د پیزز چې دی زموږ سره اکټیویټ کېدل به کنه نو دې څه کوي دا د دې هغه کار دی کم زموږ سره چې های مالیکولر ویټ دغه دی زموږ سره کم دغه دی د کاینوجینز دی زموږ سره نو دې کار سره چې دی زموږ سره په دغه ټیم کې څه کوي په دې کې هیلپ ورکوي. یعنې مطلب زموږ سره چې کم دا سرکولیټري پلازما پروټین دی دا زموږ سره اصل کې سرکولیټري پلازما پروټین دی دا زموږ سره دې څه کار کوي چې کله په بلډ کې کاګولیشن کیږي نو دې څه کار کوي هغه سرکولیټري کم پلازما پروټین چې دی هغه انیشیټ کوي هغې له مطلب نو دې سره یو سپیسیفیک دا یو رول چې دی د دې نه علاوه که مونږ وګورو بیا زموږ سره څه کېږي چې دغه اکټیویټیز انیشیټ شي نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي کم دا فیکټر 12 چې کم دی هغه اکټیویټ شي. لاندې ګوره لیکلی چې کله فیکټر 12 اکټیویټ شي نو د فیکټر 12 چې دی بیا اکټیو فارم ته کنورټ شي چې هغې ته مونږ فیکټر دغه چې کم دی فیکټر 12 A ورته مونږ وایو چې کله دې فیکټر 12 A ته کنورټ شي نو په هغه ځای کې مطلب دا چې زموږ سره کوم دا اکټیو فارم ته دې کنورټ شو د هغې نه بعد زموږ سره څه کېږي د دې په منځ کې دلته زموږ سره های مالیکولر کم دغه چې دی دا ویټ کاینوجینز دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي هغه پالیمرز لکه په دې کې دننه زموږ سره پالیمرز دي سکرایډز دي مانو سکرایډز دي راسه دا ټول په دې ځای کې موجود دي زموږ دې ته مونږ های مالیکولر ویټ کاینوجینز ورته وایو. نو دا اصلو کې دې بیا څه کار دی دې په دې کې خپل کار چې هغه شروع کړي چې دې کله خپل کار شروع کړي د دې دغه سره اکټیو شي نو په هغه رزلټ کې زموږ سره کم دا فیکټر 1 فیکټر 11 چې کم دی دې زموږ سره اکټیویټ شي او د هغې سره خواته زموږ سره سری د هغې سره خواته زموږ سره فیکټر A چې دی هغه اکټیویټ کړي چې کله فیکټر 11 چې دی فیکټر 10 A چې کم دی هغه اکټیویټ شي زموږ سره د فیکټر 10 A په رزلټ کې زموږ سره بیا څه کېږي فیکټر 10 A چې دی هغه اکټیو شي چې کله هغه په اکټیو فارم کې چې خواته ورسره چې دی زموږ سره کیلشیم دی هغه سره یو ځای شي او د هغې په رزلټ کې زموږ سره چې دی فیکټر 11 چې دی هغه اکټیویټ کړي چې کله فیکټر 11 اکټیویټ شو د هغې په رزلټ کې بیا زموږ سره څه کېږي هلته کې زموږ سره چې دا کم فیکټر 8 ته زموږ سره هغه اکټیویټ شي چې کله فیکټر 8 اکټیویټ شي دا ټول کمباین راشي د 1 نول د 30 پورې ایکسپټ علاوه د 10 نه دا ټول یو ځای شي دغه شانتي اکټیو شي چې کله دا ټول اکټیو شي د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي هلته چې زموږ سره کم فیکټر 10 دی زموږ سره دی په هغه فیکټر 10 باندې چې دی اکټینګ وکړي چې کله دی په فیکټر 10 باندې اکټینګ وکړي د فیکټر 10 په رزلټ کې زموږ سره چل شي دغه فیکټر 10 A چې کم دی هغه اکټیویټ شي چې کله فیکټر 10 A اکټیویټ شي نو په هغه ځای کې زموږ سره چل شي ترمبین چې کم دی هغه زموږ سره پروترمبین چې دی هغه زموږ سره اکټیویټ شي چې پروترمبین اکټیویټ شي د پروترمبین نه چې کله دی بیا ترمبین ته کنورټ کیږي نو په دغه ځای کې زموږ سره بیا پروترمبین اکټیویټرز دي هغه پروترمبین اکټیویټرز چې دی هغه ریلیز شي چې کله هغه ریلیز شي نو هغه پروترمبین اکټیویټر چې دی هغه چلو کی هغه اکټیویټ کی پروترمبین چې دی ترمبین ته چې کله ترمبین زموږ سره اکټیویټ شي پروترمبین اکټیویټ شي ترمبین ته نو
د ترمبین بیا دا کار دی چې هغه پیبرینوجین چې کوم دی هغه زموږ سره اکټیویټ کړي. چې کله زموږ سره پیبرینوجین اکټیویټ کړي د پیبرینوجین دا کار دی چې هغه پیبرینوجین ا چې کوم دی هغه تور واوړي، مطلب د اکټیو فارم دی. چې کله دې تور واوړي دی د هغه په رزلټ کې سیول کی زموږ سره چې دی دغه سٹارټ کی دا پیبرین چې دی هغه جوړ کی. چې کله پیبرین جوړ کی نو دغه پیبرین بیا چلو کی هغه بیا راشي په کم ځای کې چې زموږ سره دا دغه څنګه چې ما تاسو ته وی چې زموږ سره چې دی فیکټر 13 دی، فیکټر 13 چې دا هغه زموږ سره اصل کې سره کیلشیم دی، زموږ سره دغه فیکټر 13 وسره راشي څنګه چې ما تاسو ته وی چې دی سره خواته کیلشیم دی او هغه پلیټلیټ چې دی هغه اګریګیټو کې هغه ځای ته راشي او دا پیبرین چې دی الته کې هغه مس جوړ کی. نو دغه کیلشیم وسره هم راشي او پلیټلیټ سم راشي په هغه ځای کې دی چې یو پیبرین ټایټ بلډ کلاټ چې دی هغه ځای کې جوړ کی. نو دا زموږ سره سو دا زموږ سره یو نارمل میکانیزم اف اکشن او د چا دا کوم زموږ سره چې سټیج 1 چې کوم زموږ سره انټرنسیک پاتوي زموږ سره دا یعنی مطلب کدن زموږ سره چې په بلډز کې یا په ویسلز کې س انجریز راشي دا غي میکانیزم اف اکشن دا یعنی سیمپل خبره دا چې په انټرنسیک پاتوي کې چې کله هم زموږ سره کېږي دا نارملی زموږ سره په وجود کې چې د قدرتي تور چې دی انزایمز موجود دي زموږ سره څنګه چې ما تاسو ته پروترمبین وته مونږ وایو. هغه پروترمبین چې کوم دی چې کله زموږ سره ډیمیجز راشي د داغه په رزلټ کې زموږ سره کم کلیکرین اچ ام دبليو کاینوجین چې دی هغه ریلیز شي، هغه چې کله زموږ سره ریلیز شي داغه په رزلټ کې زموږ سره چل کیږي پاره کې 30 سپیکټرز دي چې پاره کې زموږ سره کمپیکټر 12 چې دی هغه اکټیویټ شي چې فیکټر 12 نه بعد بیا 12 ا هغه اکټیو کړي، 12 ا نه بعد هغه بیا 12 چې فیکټر 11 چې دی هغه دغه کې فیکټر 11 چې کوم دی هغه بیا اکټیویټ کی فیکټر 11 1 ا چې وته مونږ وایو دا غي سره خواته کیلشیم دی او سره یو ځای شي اکټیویټ ول لګا سیوا کی هغه شلو کی دا فیکټر 11 ایچ دی هغه فیکټر 9 اکټیویټ کی چې کله هغه فیکټر 9 اکټیویټ کی د فیکټر 9 پر رزلټ کې سکیږي فیکټر 9 ایچ کم دی هغه اکټیو فارم ته کنورټ شي، بیا هغه فیکټر 9 ایچ کم دی هغه سره کیلشیم خواته زمو سره یو دغه دی فیکټر دی چې هغه ته مونږه فیکټر 8 کیلشیم وایو هغه سره یو ځای شي دا اکټیویټي نور سیوا کی او هغه ډایرکټ دا ټول فیکټر چې دی هغه راشي په فیکټر 10 باندې افیکټ وکړي چې په فیکټر 10 باندې افیکټ وکړي. فیکټر 10 ولګي هغه زمو سره اکټیو فارم ته کنورټ شي، فیکټر 10 ا وته مونږ وایو چې کله هغه ته د کنورټ شي زمو سره ته پروتمبین اکټیویټر چې دی هغه زمو سره اکټیویټ شي. چې کله پروتمبین اکټیویټر اکټیویټ شي دا غي کار به دی چې زنګ سره ته د کم پروتمبین چې کم دی چې کله زمو سره انجری شي دا پروتمبین اکټیویټ کی چرته پروتمبین اکټیویټ کی ترمبین ته چې دی پروتمبین اکټیویټ کی بیا ترمبین راشي هغه پیبرینوجین اکټیویټ کی چې پیبرینوجین اکټیویټ کی پیبرینوجین چې دی هغه بیا پیبرینوجین ا اکټیویټ کی او داغه پر رزلټ کې پیبرین جوړ شي. چې کله پیبرین جوړ شي نو بیا زموږ سره چل شي الته کې زموږ سره کیلشیم فیکټر 8 ته هغه راشي او سره چې دی پلیټلیټس راشي اګریګیشن کې او په هغه کې زموږ سره یو کلاټ فیکټر چې دی هغه جوړ کی. اوس په دې کې دی لیکل چې پیبرینوجین پولیمرایزیشن لاس اف د سټرین اف د پیبرین دی اوس دا خبره ولیکئ نو ګوره دا خو زموږ سره نارمل وو د انټرنسیک پاتوي چې کوم و دا هغه زموږ سره نارمل و خو دی وای چې کپرس کې نکیس زموږ سره چې دی مونږه په یوځي کې چې دی ترمبین جوړول نه غواړو مطلب یوځي کې مونږه کلاټ نه جوړول غواړو بیا مونږه انټي تمبرین ورکو چې کله مونږه انټي پروترمبین ورکو دا هغه انټي پروترمبین هم دغه اکټیویټیز یو چې کله دی پیبرینوجین تر اورسي او دی پیبرینوجین ا ته کنورټ شي او دی بیا کنورټ کیږي پیبرین ته نو په دغه ځکه دی پولیمرایزیشن وکړي چې کله دی پولیمرایزیشن وکړي دغه ډرګ نو په دغه ځکه زموږ سره چې کم دی پیبرین دا سټرین جوړ شي لکه دا تارونه چې جوړ شي دا مات شي نو چې کله دا زموږ سره مات شي دا غي پر رزلټ کې زموږ سره چیل شي په هغه ځکه هغه کلاټ چې کم دی هغه ختم شي نو دا زموږ سره چې کله ابنورمال کیږي نو موږ بیا ډرګ ورکوم دا غي دا اکټیویټیز دا یاد ساتئ. وس کومه ایکسټرنزیک فیکټر ته وګور دا کم سټیج 2 چې کم دی نو په سټیج 2 کې زموږ سره کیږي ګوره الریډي په سټیج 1 کې زموږ سره پروترمبین چې کم دی هغه اکټیویټ شول چې کله پروترمبین اکټیویټ شول دا غي پر رزلټ کې پروترمبین اکټیویټر چې کم دی هغه زموږ سره اکټیویټ شول یعنی مطلب دا فیکټر 10 خبره مونږ کوو پروترمبین اکټیویټر سوق دی زموږ سره فیکټر 10 دی زموږ سره دا فیکټر 10 چې د اصل کې پروترمبین اکټیویټرز دي نو دغه چې کله اکټیو شون دغه پر رزلټ کې چې کله د اکټینګ وکي په سچلو کې د تمغه پروتمبینیز انزایم ورته وایو صحیح ده د فیکټر 10 تمغه پروتمبینیز وایو او د تمغه پروتمبینیز اکټیویټیز هم وایو نو د چې کله زموږ سره اکټیویټ شون دغه پر رزلټ کې زموږ سره کې د اکټینګ وکي په ترمبین باندې کله چې د پترمبین باندې ګوره په سټیج 2 کې ایکسټرنزیک پاتوي ته ګوره په ایکسټرنزیک پاتوي کې سره زموږ سره په ټیشوز کې چې د سر ډیمیج راغی یا سر ټراما زموږ سره وشو نو الته زموږ سره چې ترمبوپلاستین چې دی هغه یا وشو صحیح ده نو دا پر رزلټ کې چې کله انټرنسیک ته مونږ وګورو د هم دغه اکټیویټي سیم اکټیویټي دی
په هغه کې زموږ سره څه کېږي چې انټرنسک پاثوی ته موږ وګورو نو په سټیج 2 کې دغه چې دی دغه پروترمبینز چې کوم دی د سټیج 2 چې دی کنورټ کړو پروتمبین چې کوم دی هغه اکټیویټ کو چرته ترمبین ته چې کله دی ترمبین ته اکټیویټ کو نو په دغه کې زموږ سره یو پازیټیو فیډبیک چې دی هغه مونږ ته راغی. پازیټیو فیډبیک مطلب دا دی چې دا پروترمبین کم کانسنټریشن چې په دغه کې سیل کو انکریز کېدو ورو زموږ سره سیوا کېدو یعنی مطلب په دې ټیشوز کې نو دا هغه چې کله دی انکریز کېدو نو زموږ سره چل شو کومګه وګورو دا چا په ذریعہ باندې انکریز کیږي په دې کې ګلایکوپروټین فاسفولیپیډز دا غي پر رزلټ کې د څه کې ګرو دا زموږ سره کې انکریز کیږي دا ځل لاندې کومګه وګورو په سیکنډ 2 کې دی چې مطلب پازیټیو فیډبیک څه ته وایي دا پازیټیو فیډبیک خبردار چې څنګه موږ دا سټیپ وایز یو طریقو کوي ته پازیټیو فیډبیک وایي چې مطلب د دې پازیټیو داري کومګه وګورو په انټرنسک کې دا غیم د پازیټیو فیډبیک دی څنګه چې موږ د دې میکانیزم یاد کړو په انټرنسک ایکسټرنسک کې به هم دغه طریقه کار خو په سټیج 3 کې به څه کار کیږي سټیج 3 چې کم دی د بیا څه کار نه ګوره په پاست کې به زموږ سره څه کېدو اکټیویټرز به جوړېدل یعنی مطلب زموږ سره به ترمبین چې دی اکټیویټرز به جوړ شو بیا په سیکنډ کې زموږ سره ترمبین جوړ شو او په تړ کې چې کم دی هغه ترمبین کنورټ شو زموږ سره پیبرینوجین ته د سټیج تړ کې زموږ سره دا طریقه وشو چې ترمبین کنورټ شو پیبرینوجین ته او چې کله هغه پیبرینوجین ته کنورټ شو هغه یو اکټیو فارم ته کنورټ شو پیبرینوجین ایو ته موږ یو چې کله هغه پیبرینوجین ای ته واوړي نو هغه زموږ سره پیبرین جوړ کو هغه پیبرین اکټیو فارم ته شو چې کله هغه اکټیو فارم ته شو په دغه ځکه دی یو ټایټ میش کم کلاټ چې دی هغه زمو سره جوړ کو خدای را چا په رزلټ کې کیلشیم سره هم ول او پلیټلیټ چې دی هغه سره موجود دا زمو سره سوال دی ته مونږه پیبرین ټایټ کلاټ ورته دا زمو سره چې دی نارمل میکانیزم دی. اوس کوم غوډه موږ ګور انټي کاګولانټس هیپارین کم وارفرین چې کم دی یا روازوفین چې کم دی دا زمو سره دا زمو سره اصل کې انټي کاګولانټس دي چې د دې په اړه باندې خبره کوو.